خلکو زندګي بدلې کړې. ما مخکې کې دې دا خبره تاسو ته کړو چې بیا کوم چې ما ډېرې پیسې ګټلې خدا و چې نه رانه پلار خوشحاله او نه چې رانه مور خوشحاله وه. بس هغې به دا شکایت وکړي چې دې زمونږ نافرمانه دی او دې چې دی نو زمونږ خبره نه مني. هغه وخت جهالت معلومات هم چې دی نه دا نه چې د مور کومه مرتبه ده د پلار چې دی نو دا کومه مرتبه ده. تر دې پورې چې یو بېره کور ته رالم نو څه زنانه مونږ کره راغلې وې. نو زما والده هغې سره بیا به خبرې کولې. ما د کور په دروازه باندې چې کله قدم راتنده کړم نو زما مور چې دی نو دا ژړل او هغې سره چې دی نو دا خبره کوله. هغې ته ویل وی که چېرې په کوم ورځ معلومه دا خبر راشي که نه اجاز چاویش دی دی یا چې دی نو مړ شوی دی نو دغه ورځ ما باندې راښکل. هغې ورته ویل مورې داسې مه وایه هلک دې پرې وشو مور مو دې داسې ډېر رقم وکړې. یاره ما سوچ وکړ چې وایي مور ته دونه پرېوتې چې لکه ستا مور ستا د مرګ دعاګانې غواړي او ستا په مرګ باندې او په هغې باندې چې دی نو اختري ورته کوڅې نه راواپس شو. نو بیا خو څه پته نه وه چې وایي څه وکړم او کوم خوا لاړ شم. داسې تماکو ته لاړم او کېناستم او ډېر شیان مې چې دی نو دا وکړل. یو سګرټ خدایه زه دې څه پیدا کړم چې زما مور زما لپاره زما دعاګانې کوي. زه به څه کوم بعضې وخت د قبولیت وي بیا چې الله زه خو نه پوهېږم خو ته خو ربه پوهېږې ما ته داسې لار وکړې چې زه تا ته دروستم ما د پلار هم خوشحاله شي ما د مور هم خوشحاله شي. الله به چېرته دعا قبوله کړې وه په هغه کال باندې بس ما هغه سیزن ختم شو او زه الله تبارک وتعالی د څلور میاشتو لپاره چې زه لارښود کوم چې څلور میاشتې زه ټول هلکه زندګي خو دا ده هغه چې کوم ځای کې لټوله بربابونو کې ستارونو کې او درسونو بندونو کې او رستو سره او د چرګانو سره هغوی زندګي هغو ضلالت اصل زندګي خو چې دی نو دا ده. او بیا چې کله زه واپس راغلم بیا هم زما مور پریشانه وه چې د دې په څلور میاشتې کې مونږ بېغمه اوس بیا راځي بیا پسې کېږي او هغه شانتې حالات وي. او بیا زمونږ کور چې دی نو دا جومات ته مخامخ دی او زه چې جومات ته رالم والده مې داسې ورته راښکاره کړه تماشې کوله چې بچی مې راغلی چې ویې کتل زما مخ باندې ګیرم راغلې وه او ټوپۍ مې په سر کړې وه. نو چې کله مور په دې شکل هلته په ژړا شوله او بیا چې کله مور سره مېلاو شو نو بیا خو ډېره تبدیلي راغلې وه بیا ډېره زیاته چې نن دا خوشحاله وه او نورو زنانو ته به یې ویل چې خپل بچي ته تبدیل کولې چې الله تبارک وتعالی زندګي بدلوي او بیا الله پاک د علم دپاره بوتلم او بیا دغه سلسله وروسته لېږله بیا راباندې الله پاک سفر یې وکړی نو اوس چې کله کله ناست یم بېبي سره نو دا خبره ورته کوم چې بېبي تا کومه دعا کړې وه کومه خبره دې کوله چې د ده مرګ نو زما به خوشحالي ما به اختري نو اوس که زه مړ شم نو ته خو به خوشحالې که نه په ژړا شي نه بچې زړه دې ستا دښمنان شي هغه وخت کې خو تا نه مونږ دفع کوو. اوس خو الله تبارک وتعالی ستا زندګي چې دی نو دا بدله کړې ته اوس هغه شانتې پاتې نه شوي. الله دې ستا په ژوند کې برکت واچوي. محترمو دې لپاره عرض کوم که چېرې دا غواړو چې دا بچي دې زموږ لپاره د خوشحالو ذریعه چې دی نو دا وګرځي د چین او د سکون ذریعه وګرځي نو د دې تعلق په د دین سره چې دی نو دا پیدا کوو او دین زما محترمو بغیر محنت چې دی نو دا په زندګۍ کې نه راځي. دین چې دی نو دا غواړي خواري او محنت کله انسان ځان چې دی نو دا فالح کړي او دا فیصله وکړي چې الله به راضي کوم الله به خوشحالوم. بیا زما محترمو دا د دوکان په ماحول کې د زمیندارۍ په ماحول کې د کاروبار په ماحول کې دا زما محترمو نه حاصلېږي چې کله انسان معمول ته لاړ شي بیا هلته کې او بیا د سره د خپل خبر غم پیدا شي د خپل غیرت غم پیدا شي د خپل حساب کتاب غم پیدا شي چې دا زندګي خو د الله تبارک وتعالی امانت دی دا به چې دی نو الله تبارک وتعالی ما د دې باره کې تپوس کوي
دې لپاره چې دې نو زه تیاری وکړم، زما په محترمو بیا دې محنت کوي او الله تبارک